بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء اور اللہ رب العزت تعلیم ورکوي آدم علیہ السلام ته كلها د ټول شان نمان او رزق کل ثم عرضهم على الملائکه بیا آدم علیہ السلام پیش کی د ملائکه مخته فقال انبئوني بس الله فرشتو تو نمان راوشست بهؤلاء باسماء هؤلاء دغه شان نمان راوشست ان کنتم صادقین کتی په خپل خبره کې رښتیا ګویست قالوا فرشتو ورته سبحانك لا علم لنا اے اللہ ستا ذات پاک تیز مصرف علم نستا الا ما علمتنا چکم علم مگر تارا کری دی انکا انت العزیز الحکیم انت العلیم الحکیم بے شک علم والا اور حکمت والا ہے. اللہ رب العزت سورۃ البقرہ پر یو دیشم اور دیشم آیت کی فرمائی کہ آدم علیہ السلام پر پیدائش باندې فرشتو اعتراض وکړي چې موږ یو د تسبیح او د حمد لپاره د آدم علیه السلام څه ضرورت دی. الله رب العزت ورته فرمایي چې نه ضرورت استه یو څو شان نومان الله پاک آدم علیه السلام ته ورزده کړ بیا فرشتې سره مخامخ کړي ولوسرات وشاس نومان فرشتو نومان نور وشول آدم علیه السلام روشوي فرشتو ته نه ورزده او آدم علیه السلام ته ورزده کړ وجه دا ده چې فرشتو کې هغه استعداد او طاقت نشته چې د شنو مزدا کی او فرشتو دغه شان ضرورت سته هم نه د پیاله او د بدني او د ګډوي او د فلان د دې شان د فرشتو ضرورت نشته. لہٰذا په دې وجه باندې الله رب العزت فرشتو ته ویل چې کم کمال په انسان کې سته هغه کمال په ته کې نشته. لہٰذا د انسان په پیدایش کې زبر حق فرشتو ورته فرمایل الله زموږ سره واقعي علم نشته ته پاک ذات علیم ذات حکیم ذات ته په خپل فیصلو کې برحق ان شاء الله الرحمن دغه څو آیاتونه مخته چې دي هم الله رب العزت د انسان پر تقدس باندې بیانې او ډېر خاص آیاتونه دي. الله دې